ډېر خلک داسې وي چې په معاشرې کې اکثره خلک یې بېعزته کوي. که په مجلس کې کښېني خلک ورته چې ډېرې کمقلې او بېوقوفه خبرې کوي، ځان نه د کمقل جوړ کړی دی. همدغه شان په هر مجلس کې دا د بېوقوفو خلکو کارونه او بېوقوفې خبرې کوي. دغه بېوقوفتوب ختم کول په ځان کې دنیي هوښیارتیا راوستل دا به څنګه کېږي؟ لقمان حکیم رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه، وایي حضرت صاحب تا ته د هوښیارتیا او د حکمت څنګه میلاو شوی دی او چا نه دی زده کړی دی؟ لقمان حکیم رحم الله ورته وفرمیل، وایي دغه هوښیارتیا او دنیي ما د بېوقوفو خلکو نه زده کړې. د خلک حیران شو، ورته وویل چې بېوقوفو نه تا څنګه دغه حکمت او دغه هوښیارتیا او دغه پوهې تا زده کړې دی؟ لقمان حکیم رحم الله ورته وفرمیل، وایي کله هم چې بېوقوف یو کار وکړلو ما به هغه کار نه کولو، ځکه دا د بېوقوف سړي کار دی. کله هم چې بېوقوف یو کار کولو هغه د بېوقوفتوب کار کوي، هغه نه به ما ځان ساتلو. په دغه وخت کې ما ژوند تېر شو، ما ته الله تعالی حکمت راکړو. نو تاسې هم په معاشرې کې وګورئ، کوم سړی چې